ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عزتمندو حاضرین ورونو، زمنگا استاسو راجمع کېدل دا الله رب العزت په دې کور کې یو لوی خوشحالۍ د وجې نه وو. هغه لویه خوشحالي دا وه چې زمونږ څه مسلمانانو زنانو او مشرانو زنانو د الله رب العزت کتاب قرآن مجید سر ته رسولو. یقیني ده چې قرآن مجید اسم لویه خوشحالي ده او چې بیا زنانو وی نو لویه خوشحالي ده او چې په زنانو کې بیا مشران زنانو وی نو دا واقعي چې د خوشحالۍ د پاسه خوشحالي ده. الله رب العزت د ویونکو ویل او د زده کوونکو زده کول په خپل دربار کې قبول او منظور کی او الله رب العزت دی ولا نورم توفیق ورکی چې دا الله په دین کې د مخ کې تلو کوشش وکي. منګ او تاسو ټول دا الله احسان دی دعوه کو د ایمان، دعوه کو چې منګه مؤمنان یو او منګ مسلمانان یو. زمنګ استادو د معاشره کې چې څوک د کوم سیز او د کوم ټکی دعوه وکي
نو د هغې په مطالباتو باندې عمل کوي. لکه یو سړی ووایي چې زه دوکاندار یم، نو په کار دا ده چې د هغه د دوکاني. یو سړی وایي زه زمیندار یم، نو په کار ده چې د هغه د زمینداري او هغه د پټي ته رواني. یو سړی وایي زه سوداګر یم، تجارت کوم، نو په کار دا ده چې هغه پیشه کوي. یو سړی وایي ماسټر یم، سکول کې استاد یم، نو په کار دا ده چې د هغې پیشې څه مطالبه ده چې هغه سر ته ورسوي. که یو سړی داسي چې هغه دعوه د دوکاندارۍ کوي خو دوکان کې نه وي، نو خلک هغه ته دا وایي یا ووایي چې دوکاندار نیمه او یا دې دوکان کې کېنه. خلق اغلا پیغور ورکی. ارز چې د کوم ټکی دعوه کوي، نو خلق تنهم داغی حقیقت او داغی عمل غواړي. نو منګ او تاسو دا الله فضل احسان سره دعوه ایمان کو، دعوه اسلام کو، چې منګه مؤمنان یو او منګ مسلمانان یو. نو دی ایمان به هم څه مطالبه وي او د دې اسلام به هم څه مطالبه وي چې هغه زمونږ او ستاسو نه هغه غواړي، تقاضا د هغې به کوي. که یو سړی وایي زه مدرسه کې طالب یم، خو طلب د علم ټکی نه کوي او مدرسې ته تللی نه وي د سره، نو خلک وایي دروغجنې. ستا د څه شي ایمان دی؟ ستا د څه شي طالبي ده چې زه وایي زه طالب یم؟ یو سړی وایي زه سکول کې سټوډنټ یم او سکول کې سبق وایم، نو دا ضروري ده چا به سهار سکول ته ځي، ماسپښین به ترې راځي او هغه کاروایي به کوي. که هغه ونه کړي نو خلک ورته دروغجن وایي، بیا سې دروغ یې ویله. که چېرته موږ او تاسو هم دعوه د ایمان کوو، خو د ایمان چې کومه مطالبه ده او د ایمان چې کوم تعریف دی هغه په موږ او تاسو صحیح راځي نه، نو کېدی شي چې دا غلطه وي. دعوه د اسلام کوو او د اسلام چې کومه تقاضا وي او د اسلام چې کوم مقصد او مرادي نه مونږ ته هغه معلومي او نه په هغې باندې چلیږو، نو نومونو باندې سیز نه کېږي. بوتلي او د هغې د پاسه سړی ډېر ښایسته لیبلو لګوي چې روحي افزا، خو دننه په هغې کې امتیازي، نو په نوم باندې هغه امتیاز روحي افزا کېږي نه. که موږ په نوم دعوه د ایمان کوو، په نوم دعوه د اسلام کوو او چې کوم د ایمان مطالبه وي، کومه د اسلام مطالبه وي، په هغې باندې چلیږو نه، نو کېدی شي چې دا ایمان زمونږ الله ته دروغجن شي، الله دې نه کړي. هسې نه چې دا دعوه د ایمان از زمونږ سرسري د خولې وګرځي او د خولې سرسري ایمان د هغې دعوې باندې خلاصېدلو هم نشته. که نجات او خلاصون پې وی نو بیا به هم یو مسله وه، خو بلکې الټه دغه د خولې د ایمان په سړي باندې دلیل کېږي. قرآن سورت عنکبوت کې بیان کوي
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا د دې خلکو دا ګمان دی د دې دا خیال دی ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون چې موږ به تدخلی په ایمان باندې اخلاص شو اولادی ایمان کې به په موږ امتحانات دی راغلي تدخلی په ایمان به خلاصيږو او په موږ بلا حالات راغلي نه تدخلی ایمان هغه نجات ذریعہ نه ګرځي بلکې تدخلی ایمان ته الله رب العزت وایي چې دا د سره مؤمنان ندي لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا دا مو وایي چې زمونږ ایمان دی بس سوای ظاهری کې اسلام نه ښکارا کوو اصل کې منګه ایمان اون پیجن چې ایمان دې سيزه او بیا داری چې کوم مطالبه و ناغم اون پیجندلا د ایمان مطالبه هم اون پیجندلا منګه ایمان د شناختی کارت ایمان وګرځاو منګه ایمان د پاسپورت ایمان وګرځاو چې زمونږ شناختی کارت کې لیکلي دي چې مسلم زمونږ پاسپورت کې لیکلي دي چې مسلم نو آیا د پاسپورت په اسلام باندې سره مسلمانیږي یا د شناختی کارت په اسلام باندې سره مسلمانیږي او کنه د اسلام څخه حقیقت لري یو لوی عالم د تابعینو نه تیر شوی دی حسن بصری رحمه الله هغه د ایمان حقیقت بیانوي چې ایمان داسې څیز او خلق سره د ایمان څه قدر دی امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان کې داغه قول نقل کوي چې ایمان څه څیز دی هغه وایي الایمان شیء وقر فی القلوب الإيمان شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال ایمان یو داسې څیز دی چې دا به په زړه کې دروني وصدقته الاعمال او ښکارا ظاهري اعمال به د هغې ایمان تصدیق او رښتینوالی کوي ظاهر کې به سړي د خپلو لاسو اندامونو نه داسې عملونه راوځي چې هغه په دې دلالت کوي چې د په زړه کې ایمان دی او په دې نښه چې د زړه کې ایمان دی دوه ټکي هغه ذکر کوي یو دا چې شیء وقر فی القلوب ایمان یو داسې څیز دی چې هغه به په زړه کې دروني یو زمونږ د خلی ایمان دی او یو قرآنی ایمان دی نجات چې ملاویږي نو هغه په قرآنی ایمان ملاویږي نجات زمونږ د خلی په ایمان نه ملاویږي د خلی په ایمان باندې نجات نه نجات او خلاصون په هغه ایمان دی چې کوم ایمان قرآن ویل دی د قرآن ایمان ګورا او خپل ایمان دی ګورا نو کچرتا ستاسو د قرآن ایمان برابرو نو الحمدلله بیوه چې شکر دی الله چې زما ایمان ستاسو قرآنی ایمان سره برابرو او که برابر نو په دې ایمان دی لږه نظرثاني وکا او دا ایمان دی لږ نوی کا او دی ایمان کې هغه قوت او طاقت پیدا کا قرآن دی ایمان او دی ایماندارو او حسن بصری رحمه الله دی قول ماخذم قرآن دی
چې هغه وایي چې ایمان به په زړونو کې درونی. اوس د قرآني ایماندار وګوره، موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے یک आवाज دے او یو ورور دے. یو جابر بادشاہ ظالم بادشاہ داغه دربار ته تللی او هغه ته الله دین بیانوي، هغه ته الله دین بیانوي. وګدا واقعا قرآن ذکر کړی دا. سکسانو هغه سره ایمان راړو، ساحرانو جادوګرو مناظره کې پړشو نو ایمان راړو. ایمان راړو فرعون ورته یو زبردست دمکی ورکړي، زبردست دمکی ورته ورکړي. قال آمنتم قبل ان آذن لكم، وی تاسو ایمان راړو زما دی اجازه تمخکی. فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فرعون داسې دمکی ورکړي، وای زما دی اجازه تمخکی ایمان راړو نو پته ومو لګي. ستاسو لاسونه خپې به پرې کما دل بدل او بیا به ځوان کما ټول اولاد د تماشې دپاره، تماشې له به هم ځوان کم وي. اوس خپل ایمان وګوره او قرآني ایمان وګوره. هغه ایماندار وي دا حالت په ځان راواړوه. که چېرته دا حالت په ما باندې راشي چې یو جابر بادشاه، یو ظالم بادشاه چې وسې مرسي، هغه ماته د جیل دمکی راکي، هغه ماته د وجلو دمکی راکي، هغه ماته د ذله بدر کېدو او د ملک بدر کېدو دمکی راکي، نو زما د ایمان به څه حالتي، زما د ایمان به څه حالتي. او قرآني ایماندارو ته وګوره، هغوی وله به یک زبان جواب ورکوي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا به، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا به من البينات. او توي ټول مؤمنان وتوي قسم په خدای یو طرف ته ستا او ستا بادشاهي او بل طرف ته د الله آیاتونه. قسم دې ستا باندې موږ د الله آیاتونه نه پرېږدو، ستا په دمکو باندې موږ د الله آیاتونه نه پرېږدو. ستا بادشاهي او تا موږ نه غوره کوو. ته به څه وکړې؟ ته نور څه نشې کولی. وی ته چې کوې نو د دنیا به یې کوې. نو فاقضي ما انت قاض. کله ورته وایي ما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا. ته موږ نه بد نه ګڼې مګر دا خبره چې موږ د الله په قرآن ایمان راوړی دی. د هغه وخت تورات و، د هغه وخت آیاتونه و. موږ د پیغمبر په راوړلي شوي پروګرام باندې ایمان راوړی دی. موږ نه پرېږدو دا. ته به څه وکړې؟ فاقض ما انت قاض لا ظهر انا الى ربنا لمنقلبون. کوا کوا لږ زر به هم الله ته رخصت کړي. زمونږ مراد هم دا و چې موږ د الله طرف ته ورسېږو، نو چې تو هم وژنې لکه تلوار سره به هم ورسای. نو زمونږ نور مقصد سو میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مجاہد میں اسی لیے غازی. وی غرض زما د ژوند نو سو، خو دغه غرض و چې ته راته میلاو شي. چې الله راته میلاو شي نو فرعون ته یې وی لکه په تلوار به هم ورسای. نو ښه ده که نه؟ خپل مقصد به راته زر حاصل شي. دا د قرآن ایمان دی چې یو طرف ته د ظالم بادشاه دمکیانې دي او د هغه وجل دي، او چې هغه څه ویل نو کولی هم شو، کولی هم شو.
او بل طرف ته بے سر او سامان مسلمانان دي هغه وی من سره د خپل ایمان قیمت ته من د خپل ایمان پر خودل نشو ستاد دمکانو د واجنا الایمان شیء وقر فی القلوب ایمان یو داسې چیز دی چې دی په زړه کې درونی د خپل تاریخ واقعات وګورئ د صحابه کرام واقعات وګورئ صحابی نیولې حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ پس سختای سره نیولې د پانسای میدان ته راوسته شهید کولو لا راوسته دي یو پټه ته ناغوس کو یو طرف ته ناغوس کو میدان ته ورو ګرځاو ورته وی وجنو خو وجنو خو په یو شرط پریدو چې دا وایا چې ارمان چې زما په دې ځای باندې نن محمد وي صلی الله علیه وسلم زما په ځای نبی علیہ السلام مینو بس په دې ټکی پریدو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ ډیر په خنده پیشانه سره اوګت خطاب خلکو ته کړی دی هغه تاول وی فلستو بالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك لها اوصالي شلو ممزعي قسم نوی که بدی میں سپروائی چنن پا کم طرف پریوزم نو پریوزم دادا اللہ تی دین دا پارا دا کنن ٹکڑے کی گمنو ٹکڑی رشم اللہ با زما پری ٹکڑی وجود کے برکت واچئی دی که بوی اللہ برکت واچئی او بیا وتوی تاسو وای چې په دې ځای د پیغمبري او زه دې بچم وی والله لا احب ان اكون امنا وادعا في بيتي وان محمدا لتشوك الشوكا قسم دې که زما دا خوخی لا احب ان اكون امنا وادعا في بيتي چې زه د کور صحیح سالم بچ پاتې شم وان محمدا لتشوك الشوكا او نبی علیہ السلام دی ازغه قرطمات شي زه دا غاز نشم برداشت کوله او تاسو وایي چې هغه وجل چې په دې ځای دی هغه راشي دا د صحابه ایمانو چې هغه هر څه قربانول خو خپل ایمان نه قربانو دا ایمان قرآنی ایمان دی صحابی نیولده عبداللہ ابن حذافہ سامی اغای نیولده طول فوج والا نیولده اغا سے بسالارو بادشاوی نن ٹریننگ کوما خلق وی چې د محمد ملګری صلی الله علیه وسلم چې دا هغه ملګری چې نو په خپل خبره ډیر کلکی زه تجربه کوم چې دا رښتیا وي او که دروغ وي دا رښتیا وي او که دروغ دي یو کس راوستو د لښکر نه کس راوستو نو هغه تایوی الکه د ایمان او ګرځاو ته مسکی شو دا څه وایي وی حالات پر ګوره خنی وی څه وکنه وجنی می وجنه کنه دیگه تیلو سور کو سور تیلو نه دیگ ډک او پور باندې تیل سره کړل داغه نه یو اندام غوس کو او ادیک ته ورلړک یو سات کی غوخه وړو کې جدا شو هغه ته یو ګوره کنه دا به حالینو
بل یو کس راوستو د فوج نه هغه ته وی ایمان او ګرځا هغه ته نه ګرځم وی دیک ته ورلړه کوي دیک ته گزار کو یو سات کې غوخه اډو کې بیل شو اچ کم کس ته وی لاس دې پرې کړو ورته وی دغه بلې عالی ایمان واوړه هغه لغون ته کې مسکه ونه شو بیا ولا جړا وراله هغه وی جوړې سره نرم شو وی زهره پرې دې کې دې شي جوړ دې راګرځي او ته نه وی تاسو کا جسترګو کې میوخ کې ولراله وی ولې سترګو کې وخراله وی یو پدی چې زماده دې مرګري کم عملو چې زمانه مخ کې شهید شو او دویم می پدی سترګو کې وخراله چې نن وام چې ارمان چې زما سل ساونه وي ته خو به ما وسونی وي نو دې دیک ته مرلړه کې یو سات کې به مرشم زوام چې تا سل زلې دې دیک ته ګرځول یو روح را نه وته او د الله د دین لپاره ما د خپل روحونه نن قربان کړی وي هغه ولکه دا غورختیا وي چې دې په خپل خبره باندې ډیر کلکی عبد الله ابن حذافه راوستو سپاسالار هغه ته وی استعمالګری په خبره ډیر کلکی په دې کلکوالی می خوښ شوی په یو شرط پریدم چې زما تندې خپل کا هغه ته وی आवाज ما پری دی کټول لخر هغه ته ټول لخر پریدم وی سړی تاسو خاطر اندر زما په خپلولو عزتمن کیږي نه خو ځکه سالور سو مسلمانان بچ کیږي نو زه وستاره خاطر اندی خو شونډې وړم نو څه چللې هغه ستنده ولا خپل کو سالور سو ملګری بچ کړل چې لاړ عمر رضی الله تعالی عنہ ته خبره مخ کې رسیدلې و عمر رضی الله تعالی عنہ وی ایس یو کس په مجلس کې نه پاتې کیږي مگر د عبد الله ابن حذافه تندې بخولې اول په خپل پاسید د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ تندې خپل کو چې د کافر تندې خپل کړي د مسلمانانو د بچکولو لپاره هغه صحابه چې هغه د ایمان دا معیارو چې دې کې سوزول شي دې کې ستې کول شي خو ایمان نه پریدو الایمان شیء وقر فی القلوب ایمان داسې یو څیز دی چې په زړه کې عزتمن دی ځکه قرآن بیا وایي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دا صحابه معیار قرآن ذکر کوي الصحابه صفات الله وی الله حبب الیکم الايمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الكفر والفسوق والعصیان الله وی کله صحابه ایمان غوندي ایمان عمراړو نو کامیاب بشي او دا صحابه تاسو لپاره یو نمونه ده او نمونه دادا چې حبب الیکم الايمان وزینه فی قلوبکم ایمان وتعالى خو کړو او ایمان دا غي زړونو کې ښه کړو الایمان شیء وقر فی القلوب ایمان یو داسې څه دی چې د بزړه کې عزت مني اوس موږ خپل ایمان ته وګورئ چې موږ باندې حالات راشي نو زمونږ سهالي جعل فتنة الناس كعذاب الله سورۃ عنکبوت کې الله د زونو خلقو حالات ذکر کړي
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله زنی د خلقنا تشدخلی ایماندار دی فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله شهر کلورتا دا اللہ پا دین کی تکلیف ملاوشی نجعل فتنة الناس كعذاب الله دا خلق مصیبت دا سگردی لکدا اللہ عذاب لکدا اللہ عذاب سرسڑے دا بدون ازان منی کئی دا خلق مصیبتون سرا دے ازان دا دین بن کی دین ازان بن کی ویر دین کی دادا سختی دا دادا چاگا وسا ندا دا بل چاپلا روکی یو طرف نه یو اعتراض کی دا بل طرف نه بل اعتراض کی دا یو طرف نه وی چی داسی دی او دا بل طرف نه وی چی داسی دی دا بل چاپلا روکی دا زمان وسا ندا دا تاریخ دا اسلاف اونکاتو او دی ایماندارو تاریخ اونکاتو کلری نشتلے نو دا خپلو اسلافو نزدی تاریخ اوگو رکنا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ دا پنجپیرو گوران چه پا صحابائی کی پردن کی غرزول لے خوی دین نپریدم داڑو کو ہاری ورتواچو خوی دین نپریدم چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے دا ہر طرف نہ مصیبت تو حکومت مصیبتو دا مولیانو دا طرف مصیبتو دا پیرانو دا طرف مصیبتو دا عوامو دا طرف مصیبتو خواهش کم مسئلہ و آغای پرین خدا مسئلہ و آغای پرین خدا دا دی ایمان طاقتو چی ایمان دی زڑکی عزت من دی نن منگ سرا دی ایمان قدر نشتے کمنگا اول سختیشتے نا او کچتا راشی نو کور پارام گلٹ کے کینام پریدا دا اس آغا دور ندے دا اس آغا دور ندے بس گزارا کوا دا دو گزارو دور دے دا دو گزارو دور دے او یو طرف تا کچرتا کی دا سے چرتا یو لوٹ نیمو پڑکی گی بیا خو توبہ خدای توبہ بیا خو نی ایمان شتے نو قرآن شتے و نی دین شتے بیا نی زمانگ دا ایمان سی او نوم دا قرآنی و نوم دا دینی زمانگ دا دین دا مسئلی قیمت او زمانگ دا قرآن دا مسئلی قیمت اغا بیا یو 100 روپا گئی شی دا دی وجہ نبی علیہ السلام فرمائی ستکونو فتنن کا قطع اللیل المظلم یا خلقو دا فتنی بدر باندې راځي لکه تور شپه یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا سحر بسړی مسلمان یو ماخام به کافری ماخام به مسلمان یو سحر به کافری دولی نبی علیہ السلام ولا وجوی يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا ده بغفل دين او ایمان او ده دین مسالیم او ده دین سیزونه بخرسی پا معمولی عوض ده دنیا باندی ده سر با دین قدر ده میاشت ده تنخواهم رومنی ده اوی پریده سڑیم چه زما جیب ڈکشی پیدا سړیا چې زما جیب ډک شي او زما ګیډه ډک شي دین سره به ګورو دین والا نورم زیات دي هغه بیا ایستنو ګوري نه حلالو ته ګوري او نه حرامو ته ګوري نه دا ګوري چې دا يهودو او نصاراو په سازش دي چې دا انجیوز په کاته کې دي او دا په یو څو په بل سړي هغه ته نو ګوري خو به چې صرف جیب ډک شي دانو ګوري شاید دی زما دین ته څه نقصان شته او کنه او زما ایمان ته څه نقصان شته او کنه نه خو صرف میم زرما او ټوله زما چې ما ته حاصل شي نه دا ایمان نو
الایمان شیء وقر فی القلوب ایمان خدا سیسیز دے چرے بسڑ کی درونی علبا مومن شی چھ مطالبہ دی ایمان پورا کی علبا مومن شی چھ مطالبہ دی ایمان پورا کی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومنان تجدخلی ایماندار نی تجدخلی ایمان د نجات د پاره کافی نه اما سبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اما سبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ستاسو دا خیال لے چی تش پا ایمان پا خلی پی ایمان بجانت تلاشو تش دا امید دی چی الحمدللہ چی منگ مسلمانان یونو منگ بجانت تلاشو ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اولا پتا صبح تیرو خلقو غند سختاینی راغلی اغا بدر باندی رازی لا راغلی بدر باندی مطلب راضی بدر باندی اوسم صحیح طریقے سره ایمان تودری گا صحیح طریقے سره دین تودری گا نو هغه سخته در باندې اوسم دي مجاهدین jihad کوي پسنګرونو کې پراتی قیدیان د امریکای او ګوانتانامو یو څو د برسو په جیلونو کې پراتی دا غینه نوکانی استلکیږي دا غینه سر ویختو گیری استل کیږي هغه داود ایمان کوي او ما تام داود ایمان کوو وای دی ایمان کې فرق نشته سو خو معلومیږي دا چې ایمان کې فرق شته هغه سره د ایمان قدرو اب سخت برداشت کوي او هغه ایمان ته لاس کړي کوم چې ایمان د قرانو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم هر کله چې الله یاد کړي شي نو د بزړو وجړه کیږي زړه به یریږي دا الله رب العزت مینه به هم پزړه کې زیاتې او دا الله یره به هم پزړه کې زیاتې چې ما دا الله کوم حکم پاتې کړی او ما ته دا الله رب العزت کوم حکم متوجه دی دا الله د احکاماتو خیال بساتی وصدقته الاعمال ایمان دادی چې اعمال به ایمان گواہی ورکړي اوس ویره زړه صفا پکار دی وی نور به ګورو سره خو زړه صفا پکار دی دا چې نور به ګورو سره وی زړه صفا پکار دی نو د دومره ګنده زړه د بل چا نشته کله د زړه صفا وي نو اعمال به بالکل صفا راوتل خود د زړه ګنده دی دې چې وی زړه صفا پکار دی نو مطلب دی چې صفا پکار دی د دین نه صفا پکار دی د ایمان نه صفا پکار دی د الله د مینې نه صفا پکار دی د الله د یاري نه نو نور چې سکای نو کاوه بیا چې پزړه کې د دین مقام نو چې پزړه کې د الله د کتاب مقام نو چې سکای نو کاوه بیا وی کنه وی زړه صفا پکار دی نو چې سکای نو کاوه نو بس ټیک ده چې زړه صفا شو د دین نه او د الله نه نو چې سکای نو کاوه نه پزړه کې به د الله مینه پزړه کې به د الله یری نو چې زړه کې د الله مینه او د الله یره نو ستا هر عمل با د الله د حکم مطابقي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا او هر کله چې ولوستل شي په دې باندې الله وې زما آیاتنا دا الله آیاتنا په ولوستل شي نو زیات بکید لا قوت او طاقت د ایمانی طاقت
او ایمان مضبوطیدل هغه په قران باندې کیږي. نو چې د ایمان کما غذا وا، د ایمان کما سره وا، او د ایمان کم خوراکو، نو هغه استعمال نکی، نو بیا د ایمان طاقت نی، د ایمان مضبوطیانی. نه مسلمان سره لازم قرآن، لازم د مسلمان سره قرآن دی. من ترک القرآن فقد ضل سعیه، من ترک القرآن فقد ضل سعیه وهل يترك القرآن من كان مسلما. چا چې قرآن پر خودو نو ژوند دې تباشو، ژوند دې تباشو. وهل يترك القرآن من كان مسلما، وجزان ته مسلمان وینو هغه بلا قرآن پریدي. قرآن خود مسلمانانو کتاب، چې کوم ځای قرآن نو هغه ځای به مسلمانو. نن مسلمانان د قرآن نه بیزاره شو، نو هغه روح ته نه لاړو چې قرآن په کم کس کې نو هغه کس مړ دی اگر که ژوند دی. واخو الجهل میت ولو کان ماشین علی الثرى. دا وی عالمان چې اخو العلم خالد بعد موته واوصاله تحت التراب رمیم. د قرآن د علم خاونچی نو دی با ژوندی اگر کاندامونه خاوری او ویریشی. ناری او حضرت شیخ القرآن رحمه الله، حضرت شیخ القرآن رحمه الله ولی قرآن راغسته و قرآن خودل خلقو تا. وذو الجهل میت وهو ماشن علی الثرى، وذو الجهل میت وهو ماشن علی الثرى یظن من الاحیاء عدیم. او خاوند ډډې د قرآن چې د قرآن نه ځان ناپوهه که اگر که په نوم یې عالم ولینو، خو چې قرآن یې پرېښودو نو هغه مړ دی اگر که ژوندی په ځمکه باندې ګرځي، اگر که ژوندی په ځمکه ګرځي. یظن من الاحیاء وهو عدیم. خلک وایي ژوندی اسی ژوندی خوا نشي. قرآن چې کم کس کې نو هغه کس مړ دی. چې قرآن کومه معاشره کې نو هغه معاشره مړه ده. قرآن چې کم ملک کې نو ملک مړ دی. چې قرآن راغی په کم کس کې نو قرآن هغه کس ژوندی شو. چې کومه معاشره کې قرآن راغی هغه معاشره ژوندی شوه. چې کم ملک کې قرآن راغی نو هغه ملک ژوندی شو. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. سړی مړی نو الله وی منګه په قرآن ژوندی کو. ولكن جعلناه روحا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. الله وی روح می درته راولېږو دا مې رڼا کړه. روح دی بی روحه، قرآن روح ته، د انسانانو روح ته، د معاشري روح ته، او د ملک او د وطن او د دنیا روح دی. چې معاشره کې ونه معاشره به ژوندی، ملک به ژوندی، مسلمانان به ژوندي. نن افرادو د مسلمانانو کې الحمدلله قرآن شته دی، خو په حکومت سطح باندې قرآن نشته. قرآن غرزیدل دی، قرآن پریوته دی، نو په حکومتي سطح باندې مسلمان مړ دی. مسلمان مړ دی. بشمیره ملکونه د مسلمانانو او اقوام متحده کې ولا منبري ورکړی دا، خو د یو تن دومره زور نشته دی چې یو خبره یو طرف ته بل ملک وکړه او ملک مسلمان ملک وایي چې دا موږ منسوخ کوو، نو په ټوله تنه باندې نشي منسوخ کولی. ویټو پاور هغه د څلورو ملکونو د څلور کافي ولې قرآن او قرآن د ژوند قانون نه کو، د ژوند قانون نه کو. قرآن سره د مسلمان ایمانی طاقت اوچاتېده. دیو مو اسمبلی په قرآن شروع کوم. څنګه قرآن باندې ته شروع کای؟
قرآن سره خو جذبه اوچته ده ستا جذبه سره نور امړاوي شي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زیاد شي د دې هغه اثر د ایمان او طاقت د ایمان. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او په الله باندې ځان سپاري. پابندي د مونږ کوي او مال کې د الله حق مني. بدن او مال د الله د حکم مطابق چلی. الله وی چې دا پکې رالل نو اولئک هم المؤمنون حقا. دا مسلمانان شو. ته دخلی ایمان نه دی، د ایمان مطالبات دي چې قرآن برالی، قرآن با زکای کنارینه او کزنانه، قرآن بوای او باغی با خپل ایمان طاقت مضبوطای او داغی مطابق اعمال بکای. چې دا دی وکړل نو الله وی کس کوتاهی شوی عبادت زمعاف کم او په دنیا او آخر به رزق دی عزت در کم. الله رب العزت تی مونږ له هغه ایمان حصول طاقت راکی چې کم قرآنی ایمان دی او زمون ایمانونه دی الله هغه ایمانونه جوړ کی چې کم د صحابه ایمانونه او چې کم قرآن مونږ وایو الله رب العزت په مونږ له کلکتیا توفیق راکی او الله رب العزت زمون زړونو او زمون په یقین کې د قرآن لویواله او د ایمان عزت او لویواله پیدا کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.